د مولانا صاحب باره کې څه خیال دی؟ د مولانا فضل الرحمن صاحب باره کې نو لالي د مولانا فضل الرحمن صاحب باره کې خو به زه دا ووایم چې دا په ایشیا کې خدای پاک یو هغه ستوری ځلول دی چې زه د هر وخت کې الله پاک مې دا سوال کوم چې د ده د تلو نه مخکې د خدای پاک موږ له د ده متبادل راغلی او که د ده د تلو نه مخکې خدای پاک موږ له د ده متبادل رانه کړلالیا او مولانا د موږ نه لاړ نو زه دا وایم چې د خر به په موز ودرول اساني خو د ملا به په سیاست پوه کول بیا ګراني او لالیا دا به موږ دومره عظیم نقصان لکه د خر به په موز باندې بیا ودرولو اساني خو د ملا به په سیاست باندې پوه کول بیا ګراني لکه ستا مطلب دا دی چې ملا په سیاست نه پوهېږي لالیا ملا په سیاست پوهېږي خو پوه کول یې ګراني چې کله پې پوه شي نو بیا پې پوهېږي خو پوه کول یې ګراني نو دې وجې نه مولانا فضل الرحمن که نور هېڅ نه دی خو د دې یوې ذمه دارۍ ډېر اهم ذمهوار دی چې ستا علما په سیاست پوه دي د دې یوې ذمه دارۍ ډېر اهم ذمهوار دی چې ستا علما په سیاست لالي دا خبره ډېر د پوینټ او د هغې خبره د پتې خبره دې کړ ده دا د چا نه زده کړې وه او لالي دا یو ژوندی حقیقت دی چې ما تا ته ووایي نه دې ته دا خپل سوچ کړ دی که دا تا چا نه زده کړ ده لالیا دا زما خپله مشاهده ده چې زه کومه کله د خپل د علماو باره کې نو لالیا زه په دې فکر باندې مجبوره شم چې زه د الله پاک نه بیا دا دعا کوم چې یا الله یا خو موږ له د مولانا فضل الرحمن د تلو نه مخکې د ده متبادل راکړي او یا موږ د ده نه مخکې لالي د پی ډي ایم ته خلاف وي دا آل پارټي دغه چې او بالکل د دې ته ولې خلاف هغه اوس که چې تا وي نو ګوره لالیا د پی ډي ایم څه ځکه خلاف وم چې ازماو شوي علم بیا نه ازماوي هغه کوم محاذ دی چې د پاکستان سیاسي پارټو مولانا له دوکه نه ده ورکړې بیا په پاکستان کې کومه یوه داسې سیاسي پارټي ده چې هغه د حقیقت مخکې نه ده ښویدلې د پاکستان هره سیاسي پارټي د حقیقت مقابله کې ښویدل ده اصلاح شوې ده په پاکستان کې دوه پارټۍ وي واحد چې هغه چرته د حقیقت مخکې ښویدلې نه وي هغه یو عوامي نیشنل پارټي وه یو جمعیت علمای اسلام وه لیکن لاليه کله چې د جنرال باجوا په مدت ملازمت کې د توسیع لپاره دا معامله عدالت اسمبلی ته وغورځوله چې په دې باندې د اسمبلی خپل جوړ کړي نو د تاریخ هغه عظیمه خبره چې همیشه هر پارټي به په هغې کې ښویده خو دا دوه پارټۍ به برقراره ولاړې وي یو جمعیت یو نیشنل لیکن لاليه د جنرال باجوا په مدت ملازمت په اندوخر کې عوامي نیشنل پارټي مو ښویده او د عوامي نیشنل پارټۍ په مقابله کې یو فرد مضبوط ثابت شو چې د هغه نوم دی عطاالله مینګل که اختر مینګل یعنی د پارټۍ په مقابله کې یو فرد مضبوط ثابت شو او هغه ثابت قدم پاتې شو لیکن عوامي نیشنل پارټي وښویله او جمعیت علمای اسلام یو داسې پارټي ده چې دې خپل تاریخ په پاکستان کې برقراره وساته او دا د حقیقت مخکې ثابت قدمه پاتې شو لالي ته بډګرانو که ستا دا ویډیو مولانا صاحب ته ورسولو ته ورته څه پیغام وري وکړي لاليه زه به مولانا صاحب ته دا یو پیغام ورکوم چې دا څومره سیاسي پارټۍ دي د دونه دې وخت کې شاته کېدل پکار دي چې دا پرېږدي چې دا ټول یو بل ټول کړي نو انشاءالله موږ د آینده انتخاباتو تیاري یو دا په ځای پرېږدي او د آینده انتخاباتو تیاري یو لالي دا اړه دې کېږي چې مولانا صاحب سره ملاقات وکړي لاليه مولانا صاحب سره زما ملاقات الحمدلله شوی دی او ډېر ځله شوی دی خو لاليه ما مولانا صاحب سره چې هر کله ملاقات شوی دی ما سوا د هغه د دیدار نه هغه له مشورې ورکولو
یا هغه له د یو نصیحت کولو دا بیوقوفي ما چېرته نه ده. بډګرام کې درته څوک مضبوط دی واخه کاری جمعیت العلماء اسلام په څه پوزیشن کې دی؟ لایا د بډګرام په سیاست په سطح باندې به درته زه دا ووایم چې دلته کې ډلې او جنبې او لانجې کونجې ډېرې زیاتې دي. خو لالیا هر کله چې په قومي سیټ باندې راځي نو هغه به یا جمعیت یا به زمونږ خانان دې ځای کې بل سړی اقتدار راتلی نشي. د قاري صاحب په شهرت کې او په دغه کې څه کمې دي که زیاتې شوې دي؟ کوم قاري صاحب؟ قاري یوسف صاحب. ګوره لالیا د قاري یوسف صاحب شهرت په دې ځای کې نه یادوي، ځکه قاري یوسف صاحب له چې موږ ووټ ورکوو نو موږ په دې وجه نه ورکوو چې هغه ګڼي یو غټ سیاسي لیډر دی، یا ګڼي هغه یو ډېر مشهور لیډر دی، یا ګڼي هغه یو ډېر پوهېدونکی سړی دی. دې ځای کې چې موږ قاري صاحب له ووټ ورکوو لالیا هغه موږ په دې وجه ورکوو چې هغه د جمعیت ټکټ دی. هغه که قاري صاحب سره که هغه لالیا یو ذمېدار سره که هغه یو ینګر سره او که لالیا هغه یو خان سره د جمعیت ټکټ چې چا سره موږ به هغه له ووټ ورکوو. نه د قاري صاحب پورې لکه قاري صاحب پوهې د جمعیت مضبوط شوي دي که کمزوري شوي دي؟ ګوره لالیا تر کوم ځای پورې که ته د قاري صاحب ځان ته ګورې نو یو طرف ته خو قاري صاحب اوس بوډا دی، ضعیف العمر دی، هغه نه دغه توقع ساتل چې دی د نورو لیډرانو په شانې باک دور وکړي او دی د هغه شانې چالاکي او چستي وښیي نو دا بیوقوفانه تصور دی. د قاري صاحب خپل شخصیت دی، هغه خپل شخصیت کې دننه بالکل صحیح دی او لالیا کوم چې موږ ووټ ورکوو نو د دې زموږ قاري صاحب باندې اسم لازم شي. لالیا دیر بابا چې راغلو ته هغه پروګرام ته راغلی که سپین من رسېده؟ نه لالیا نه دی راغلی. لالیا دې ځای کې دا ویډیو به موږ ختمه